ډېره ښکلې واقعه ده نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ښه شریکوي نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وایي ښه د باد دي وي هغه انسان چې زما خبرې اوري او خلکو ته یې رسوي. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک وایي د خپل کور نه رابهر شو، دغه ځای کې ابو جهل راغی. نبی علیه الصلاة والسلام دا هغه دور دی چې نکاح شوې وه، حضرت خدیجه رضی الله عنها سره ښه واده کړی دی نکاح شوې ده. ابو جهل راغی. ابو جهل څوک و؟ خبرې ترو د نبی علیه السلام. ښه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته ډېرې خبرې وکړې، نعوذ بالله ډېر څه ورته ووایي او بیا یې په غوسه کې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک له په خپله نیزه په سر باندې ګزار ورکړ. سر مبارک یې ولله زخمي کړ، وینه مبارک یې د وجود نه راووته. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ډېر غمجن شو، ډېر خفه شو په دې چې زه پیغمبر یم او زما د تره زما په حیثیت نه پوهېږي، دا به درته نقصان ورسوي. کور ته لاړه. حضرت خدیجه رضی الله عنها ډېره خفه شوه، ډېره پریشانه شوه. حضرت امیر حمزه رضی الله عنه د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک بل تره دی ښکار له تللی و. دا ډېر بهادر و، جنګجو ښکار له تللی و. ښکار یې وکړو، د ځنګل نه راغی، خپل ملګري ورسره دي او سامان هم ورسره دي. د ښکار نو د ښکار سامان ورسره دي. نو چې کور ته راغی نو حضرت خدیجه رضی الله عنها ورته فرمایي مفهوم دی چې ای امیر حمزه، ای د محمد صلی الله علیه وسلم تره، نن ابو جهل په نبی علیه السلام ځکه ګزار وکړه چې ابو جهل ته پته وه چې نبی علیه السلام یتیم دی، پلار یې نشته، د ده به څوک تپوس وکړي زمانه، او په دې کلي کې په دې ښار کې هم ټول خلک د ده خلاف دي. تاسو په ده لاسونه ځکه اوچتوئ چې د ده څوک نشته، تاسو نن دې ځکه تکلیف کې کوه چې د ده څوک نشته. حضرت امیر حمزه رضی الله عنه ورته فرمایي چې ښه داسې وشو، ویاو ابو جهل ستا ورواره له په سر باندې په نیزه ګزار ورکړه. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته وکتل. حضرت امیر حمزه ډېر خفه شو، ډېره مینه یې وه نبي علیه السلام سره. هماغه ټیم لاړه د خانه کعبې ته. ابو جهل د خپلو سردارانو سره خانه کعبې سره ناست و، خپلو شعر و شاعرۍ کې و، ګپ شپ کې لګیا و چې حضرت امیر حمزه رضی الله عنه ورغی و. د ورتلو سره یې په خپله نیزه په سر باندې ګزار وکړو او سر یې ولې د وینو ډک او ورته یې ووایي چې یاد وساتې د مکې خلکو ابو جهل تا ته ویم، ته څه وایې چې زما د ورواره پلار نشته، ته څه وایې چې هغه بېیار او مددګار دی، ته څه وایې چې د هغه څوک شته نه، ته به په هغه ګزار کې. ابو جهل دا ځل خو دې پرېږدم، خو که تا د دې نه پس زما ورواره ته بره مو کتل نو یاد ساته چې سترګې به دې وباسم. او په غوسه کې لاړه کور ته. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته وایي ای زما خوږ ورواره، اوس خو خوشحاله شه که نه، ستا دښمن ما په وینو کې سور کړو، ستا بدل مې واغېشت او راغم. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته څه وایي ملګرو خبرې وایي ای تره زه خو په دې خبرو نه خوشحالېږم چې تا زما په بدل کې هغه ووښه. نو وایي ښه ته به په څه خوشحالېږي؟ وایي ای تره زه به په دې خوشحالېږم چې ته زما راوړلی شوي دین باندې یقین وکړې او په ما ایمان راوړې او ما د الله پیغمبر ومنې. وایي چې داسې ده ما ته دې خپله کلمه ښایه. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته کلمه وښوله او مسلمان شو. دې ته وایي د پیغمبر عشق، دې ته وایي مینه. ما تا دې ورسره خپل ځان ودرو چې مونږ کوم ځای یو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ډېر ښکلی حدیث راته رایاد شو، ډېر ښکلی ارشاد، ټول به شریکوي. ښه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي یو صحابي وله راغی، دا به پوره اورئ دا واقعه، دا به پوره اورئ، شریک یې کړئ خپلو بچو سره، خپلو وروڼو خویندو سره، خپلو ملګرو سره، ټولو سره یې شریکه کړئ. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک له یو صحابي راغی، وایي ای د الله رسوله، ای د الله رسوله، کور کې مې غربت دی، پریشانی ده، او د دې سره سره د ټولو نه غټه عجیبه واقعه دا ده چې یو زوی مې د صحابي و، ښه هغه زوی غالبا سالم رضی الله تعالی عنه د هغه زوی نوم یې و، خو د دې والد صاحب نوم یې ما نه هېر دی، الله دې کمې بیشي معاف کړي. وایي هغه هم رانه دشمنانو نیولې دي، نو په دوو ډېرو خطرناکو خبرو ککړې ما زړه مې ډېر غمجن دی. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته څه وایي، د دوانو جانو سردار ورته څه وایي، وایي اولنی خو صبر کوه، د الله په هر کار صبر کوه، بل شکر به ادا کې، الله رب ذوالجلال به ډېر خوشحالېږي. او وایي درېم لا حول ولا قوة الا بالله وایه، ښه لا حول ولا قوة الا بالله وایه، الله به د ټولې مسلې حلي. پیغمبر د خولې وتې خبره ده،
نو څنګه به اثر نه وي. صحابي فرمایي وایي کور ته چې روان وم په لاره مې وي او کور ته چې لاړم د دې وظیفې او د دې ذکر دا ورد مې شروع کړ. ماښام د دغه دی چې ګورم په چنګې مې را روان دي د دشمن نه راتښتېدلي دي او د مزې خبره دا ده چې د هغې نه د ځان سره اوښه هم راوتښتوله. علي پریشاني هم وکړه الله سبب جوړو. وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک نه بیا لاړم ورته وایي ای د الله رسوله زوی مې کور ته راغی روغ جوړ دی ثابت دی او د مزې خبره ده چې د الله رسوله ځان سره د دشمن نه اوښه راتښتولې ده نو څه به کوم. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي چې څنګه ستا خپل ځناور وي ستا خپل څاروي وي داسې ستا خپل میراث دی. دا څاروي ستا خپل دی چې ته پرې څه کې کوه که ته یې خورې که ته یې حلالې که ته یې خرڅې که ته یې ساتې. نو دا د الله پاک د دغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورکړې شوې د دغه وظیفې برکت و. نبي علیه السلام فرمایي وایي دا وظیفه دا دعاګان دي دا حدیث په ګورې شیر کوي ښه دی که ډېر غټ خیر الله یې ښه دی ګورې ښه وایي چې کوم انسان لا حول ولا قوة الا بالله وایي که نه الله پاک به د دنیا او د آخرت ټول غمونه ختم کړي. دوه قسمه غمونه وي یو ته وي غم او یو ته وایي هم ښه غم هغه غم لکه پلار مړ دی رور مړ دی نقصان شوی دی کاروبار بیماری د سړی ډېر غم کې دی پریشانه دی. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک وایي لا حول ولا قوة الا بالله وایه الله به درته ډېر غټ خیر وي. او یو وایي هم داسې غم وایي سړی ګرځي وایي چې یاره ډېر پریشان یم پته نه پوهېږم خو زړه مې ډېر غمجن دی. نو دغه داسې غم دغه داسې پریشاني دغه داسې تکلیف چې د هغې تا ته پته هم نشته او دا یو داسې ګناه وي چې انسان نه هېره شوي د هغې په وجه وایي کېږي بعضو روایاتو کې دي. نو وایي ده نه هغه توبه د نه ویستي یا د ده نه ایرئ په دغه وجه باندې ده دا هم ده. نو وایي چې دی په دغه ځای کې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې وایي ته کله په دغه پریشانۍ او په دغه غم کې لا حول ولا قوة الا بالله وایه الله به دې دا هغه پریشاني چې تا ته ظاهره ده او هغه پریشاني چې ظاهره نه ده وایي دواړه بدل. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک بیا فرمایي یو بل حدیث شریف مې ذهن ته راغی ډېرې ښکلې خبرې دا به شریکو ښه وایي کم سړی چې د کوره وځي او بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله وایي که نه نو وایي د د کور نه د وتو سره که دې دروازې باري که دې د شپې وي تر کومې چې دې کاروبار کوي منډې وایي چې څه کوي نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وایي د ده د دې ټولو پریشانو د ده د دې ټولو تکلیفونو د ده د دې ټولو غمونو د دې هر څه غم چې دی دا به الله رب الجلال کوي ده ته به الله تعالی اساني پیدا کوي د ده روزګار د ده کاروبار دا هر څه به الله رب الجلال اساني. نو دا واقعیات دا خبرې شریکوي او الله پاک دې مونږ ټولو ته ډېر خیر پېښ کړي. الله پاک نه ډېر خیر غواړي او د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک هر خبره د خیر ډکه ده. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وایي اباد دي وي هغه سړی چې زما خبره ووي